أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ددیزینا سورت رحمان آخری نے روکو دا او پدی کی د انعامات اخرویو تذکرہ دا. ما قبل کے چکم ذکر شو اغا امنا چی دا درتا حاصل شي او پا مابین دا دی دوارو کی چی کم ذکر شو چی دا غینا بچ. نو ذکر قرآن کریم ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ د پارا د هرغا چا چی یریگی د پیشی د رب اخپلنا جنتانی باغون آدی د پارا د انس او جان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ. ایزی جنتانی ہوئی نو منگ پا مانا کی خبر حال کڑکتا غور کڑی باغون دی دا پارا دا انس او دا جان. نو یو جنت دا انسانانو نو بل دا پیریانو شو. دویمتو توجید آدھا چی ذکر دا جنتانی دی خو مراد تینا کسرت دی او داسی ولی اکڑا رؤوس الآیہ داغی دا وجینا داسی راوڑا. یا درم جواب دا چی جنتانیوی نو اشارہ دا یو عقیدی طرف تا او اشارہ دا اعمالو طرف تا. نو سکای جنتانوی وَلِمَنْ خَافَ مقام ربی او د پارا د هرغا چا چی یریگی مقام ربی د پیشی د رب اخپلنا جنتانی باغون آدی د پارا د انس او جان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ. زوات افنان خاوندان دی د ډیر قسم نعمتونو په فضل د رحمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. افنان یا خو جمع کا د فن نو معنی د قسمونو رالا چې ما معنی وکړه. یا د فنون کا نو معنی د سانگو رازی معنی د سانگو نو ما معنی اکڑا زواتا افنان خاوندان دی د ډیر قسم د نعمتونو په فضل د رحمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فیہما پدی کی با چنیوی تجریان راوانی قافیو تا گورا. فیہما پدی کی باوی چینی تجریان راوانی جاری بوی پہر اقا پہر زمان او پہر میدان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
فیہما پدی کے با من کل فاکہاتن دا ہر قسم میونا زوجان جوڑی جوڑی دی صحیح دا جی ایک کافیہ بہت رضما شیخ لگولا دا دیر قسم انعام دا دیر قسمنا دا انعام دی لطرف دا منان دیر قسم دا انعام دی لطرف دا منان فبی ای اعلاء ربکما تکذبان تکیا بلگولی علا فرعشم پا بستر باندی چی اندرون استر داغی بطائنوها اندرون استر منگ ورطا دند غاڑوی اے داغ بستر دندنے غاڑا چکم دا اندرونی بستر نو آغی طرف تا اشارہ کئی تکیابا لگولی پا بستر باندی اندرون داغی من استبرق دا غٹ ریخمو بوی وجن الجنتین دان میوی دا باغن نیزدی بوی اغسطوں کی بوی آسان فبی ای آلائی ربکما تکذبان اغسطوں کی بوی آسان دا زما دا شیخ غلام حبیب سے بھی خصوصی انداز ہو فیہن پدی کی باوی بندون کی دا نظرنو لم یتمسون نبئی واللہ دویلا انس قبلهم مخی دینا ولا جان او نا جان نو اگرا احسان دا محربان فبی ای آلائی ربکما تکذبان نو اگورت احسان دا محربان ہوا کأنہن الیاقوت والمرجان کأنہن الیاقوت گویا چیدوی پرنگ کی دا یاقوت دی والمرجان او پصفائی کی پشان دا مرجان او دا دوار رنگنا خوخ دی دا ہر انسان کاغا عربی کاغا عجمیان کاغا عربی کا عجمیان دا دوار رنگنا خوخ دی دا ہر انسان یاقوت رنگ اے دا مرجان دا دوارا نو زکائی جے ہوئی کأنہن الیاقوت گویا چیدوی پرنگ کی یاقوت دی والمرجان او پصفائی کی پشان دا مرجان دا دوارا رنگنا خوخ دی دا ہر او انسان کا عربی کا عجمیان فبی ای آلائی ربکما تکذبان حل جزاء الاحسان الا الاحسان لفظی معنی آسان دا ندع بدل دا احسان الا الاحسان مگر احسان خزیمہ صحیح دا لفظی معنی دا کچھ دا معنی دا سو کی خوندور بنشی حل جزاء الاحسان ندع بدل دا توحید الا الاحسان مگر جنت دے نو اگرا محربانی دا رب محربان نو اگرا محربانی دا رب محربان توحیدو کا چی جنت در تمیلاوش ومن دونہما سوا دا دغا جنتنونا اے دا دغا جنتنونا ومن دونہما سوا دا دغا جنتنونا جنتانی باغنا قسم دی دا پارا دا مقربین دا رحمان تا نخی لستی دی دا غوی پا قرآن قسم باغون بوئی خدا چالا پارا اے دا مقربین دا رحمان لپارا او تا نخی لستی دی دا غوی پا قرآن نو زکائی زے ہوئی
ومن دونهما سوا دغا جنتنا جنتانی باغنا قسمه قسمه دی د پارا د مقربین او د رحمان نو تانخی لستی دی داوی پا قرآن فبی ای آلائی ربکما تکذبان مدہامتان تکشن تور جنب آوی پلیدو دا انسان فبی ای آلائی ربکما تکذبان فیہما پدی کے با عین آنی چینی بوی نضاحتانی فوارا وہن کی سوہن کی فوارا وہن کی فوارا وہن کی بھئی نو کافیہ ورسر جوڑا کہا فیہما پدی کے با عین آنی چینی بوی نضاحتان فوارا وہن کی خوشال بپکیوی عاملان دا قرآن فبی ای آلائی ربکما تکذبان فیہما پدی کی با فاکہات میویوی ونخل کجوری بوی والرمان انار بوی چی پسخیگی باورتا دشمنان چی کافر دی او مشرکان فبی ای آلائی ربکما تکذبان فبی ای آلائی ربکما تکذبان فیہن پدی کی باوی خیرات بہترین یعنی غرع زنانا غرع بیبیانی حسان خیستہ شکل والا خیرات مانا غرع بیبیانی بھئی غرع بیبیانی نو زکائی زیوی فیہن پدی کی با غرع بیبیانی بوی خیستہ شکل والا خیستہ شکل والا نو اگورا دا انعام دے پا عمل دا قرآن فبی ای آلائی ربکما تکذبان حور مقصوراتن حری باوی پردہ کڑے شوی فی الخیام پا خیمود ملغرل دا محربان فبی ای آلائی ربکما تکذبان فبی ای آلائی ربکما تکذبان ورپسی بیاوی لم یتمسہن نبئی ورلل لاز دویلا انسان قبلهم مخید دینا ولا جان او نا جان نتولی پریشان فبی ای آلائی ربکما تکذبان تی سلا پریشان مانا بالکل پردہ کی دی خاص تا دی تو ما پریشان کے گا بالکل ما پریشان کے گا اے بیاوی تاکی آبا لگولی علی رفرفن پا بالختن اشنو باندی وعبقرین او پا کالینن خیستہ باندی پا کالینن خیستہ باندی سیدہ جی پا قالینون خیستہ بات او گورا ایزی اے رفن ہوئی مراتنا بالختونا حضرین اے شن وعبقرین اے قالینون اے حسان اے خیستہ سیدہ جی اے وس ورسا کافیہ جوڑا کا تکیابا لگولی پا بالختنو شنو باندی او پا کالینو خیستا باندی حصول ددید آسان خوب حاصل ول ددید آسان خوب اصول دا قرآن فبی ای آلائی ربکما تکذبان
ډیر خیسته انداز به ودا سبوي تکیا با لګولی په بالښتونو شنو باندې او په قالینونو خیسته باندې حاصل ول د دې دی آسان خو په اصول د قرآن فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك برکت آلدی نمو دربستا ذل جلالی چی خاون د لوی شان والاکرام او د عزت دی نو اگورا چر انکی داغ اسیان او خاص کا اخپل بندگی اللہ تا خو پا اصول د قرآن نو رورا دغا پیغام دی د سورت رحمان دغه پیغام دی د سورت رحمان دا انداز بو زمونږ د شیخ غلام حبیب صاحب رحمه الله الله دې په قبر رحمتونه ولیکي تکشین تورجن بوي لکه ډېر شینوالي د وجې نه به داسې ښکاري لکه تور الله رب العزت زمونږ دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي بالخصوص زما د مور او پلار لپاره زمونږ د میاں نیکونو لپاره زمونږ د تمام اساتذه کرامو د شیوخو لپاره د تمام اهل حق علماو لپاره طلباو لپاره طالباتو لپاره ستاسو لپاره ستاسو د مور او پلار او د میاں نیکونو لپاره زمونږ د پاره زمونږ د اهل و عیال د پاره زمونږ د وړو لپاره زمونږ د کور والو لپاره الله رب العزت ذریعہ د نجات ذریعہ د خلاصي ذریعہ د بخاني وګرځي او چې څومره مسلمانان د دنیا نه رخصت شوي دي الله د ټولو بخنه وکړي او چې څومره پریشان دي الله د ټولو پریشانی په خوشحالو بدل کړي او چې څومره بیمار دي الله د ټولو شفای کامله او صحت کامله ورکړي او چې څومره بې اولاد دي الله یې د ټولو جولۍ د اولاد د نعمت نه ډک کړي چا چې نارینه اولاد نشته الله یې د هغو جولۍ د نارینه اولاد د نعمت نه ډک کړي او چې کوم اولاد والا دي الله یې د هغوی اولاد سره زمونږ د اولاد نه الله دې خپل په دین کې قبول کړي الله دې خپل دین صفایان جوړ کړي الله دې خپل پیغمبر صحیح عاشقان جوړ کړي الله دې خپل مور او پلار صحیح فرمان بردار تابعدار جوړ کړي الله دې صحیح مسلمانان جوړ کړي الله دې موږ ټولو نه صحیح مسلمانان جوړ کړي الله دې موږ د ټولو ګناهونه معاف کړي الله د دې درس په وسیله باندې الله زمونږ د ګناهونو د نحوست په وجه باندې الله موږ چرته خپل دین نه محروم نه کړي الله موږ چرته خپل دین نه لري نه کړي الله زمونږ د ګناهونو په نحوست باندې الله موږ چرته خپل قرآن نه لري نه کړي الله موږ خپل قرآن نه محروم نه کړي الله موږ خپل د کور نه محروم نه کړي خپل د کور نه الله موږ لري نه کړي الله ته په موږ باندې رحم وکړي الله ته د رحم معامله وکړي الله ته د رحم معامله وکړي د رمضان المبارک میاشت را خلاص ده الله موږ ټولو ته نصیب کړي الله موږ ټولو ته نصیب کړي الله زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان باندې نصیب کړي او خاص کر په وخت په ځنکدن دا ښایسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله زمونږ په جواب باندې جاری او ساری وساتي واخر دعوانا